دنداسه چې د غوز د ونې بارانې پوستکی وي د پښتنو په سیمه کې د شونډو سرو کولو لپاره د زمانو نه کارول کیږي چې زموږ د کلتوري سینګار برخه هم ده. نن هم خلک نه یوازې د شونډو سرو کولو لپاره بلکې د غاښونو د صفایي لپاره دنداسه کاروي. د باجوړ د سلارزی تحصیل د پشد دنداسه ډیره مشهوره ده او ښه دنداسه ده. د دې دنداسې د شهرت څه وجه ده راځي چې په دې 2 دقیقې ډیجیټل سټوري کې وګورو. دنداسې یو ډېر لوی تاریخ دی زمونږ په ایکسپورټ یا قبایلي سیمو کې موږ د باجوړ خبره کوو دا زمونږ د کلچر حصه وه. د باټوار چې کومه دنداسه ده یقینا دا په ټول باجوړ کې مشهوره وه. دا پخوا په خدو کې استعمالېدله. بله دا چې دا قدرتي انټي بایوټیک ده او خدو ودونو کې سپیشلي د اختر په موقعو باندې به دا به ملاوېدې نه. چینګۍ بازار تاریخ خبره موږ کوو په تېر وخت کې هلته به ډېرې زیاته دنداسه راتله او خرڅېدله به ډېرې زیاته. او زه تقریبا د 2008 نه د دنداسې روزګار کوم. اصل کې د پشد دنداسه چې کوم ده دا ډېره زیاته ترخه او خلک یې ډېره زیاته خوښوي. یو به کې رنګ ډېر زیات او بله خوښوي خلک صفایي ډېره زیاته. زموږ په باجوړ په پشد کې چې کومه دنداسه ده دا ډېره زبردسته دنداسه ده. حالانکې دنداسې صفت خلک ډېر زیات کوي. دیر د دنداسې هم صفت کېږي. د ماموندو کې هم ځینې ځایونو کې علاقه شته یا ګوزان پکې کېږي صفت یې کېږي. په برنګ کې هم ګوزان شته دی. خو زموږ د پشد د ګوز د دنداسې ته یوه دنداسه نه رسېږي. زه په خپله باندې مې استعمالومه. او دا د پشد دنداسه ده ډېره ترخه دنداسه ده او ډېره مزېداره ده. غاښونو صفایي هم ډېره مزېداره کوي او دا کار د 4 کالو نه کومه او ماشاءالله ډېره چلیږي. ډېره مزېداره دنداسه ده د پشدو.